سورة الفرقان آیت نمبر 75 صفحہ 583 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك هم دي خلقتا يجزون جزاب ورقشي الغرفة بالا خاني بجنت کی بما صبروا ذکاچ دی صبرکو ويلقون او رسول بشدیتا فيها باغيكي تحية دعاء خير وسلاما او سلام خالد الرحمن الرحيم مخکینی آیاتونو مبارکونا الله تعالی دا محبوب بندگانو او دا الله تعالی دا مقبول بندگانو صفات او علامات اغا شروع شویو بیکارا سیزونو د خلاف شریعت د گانو بجانو محفلونه وی هغې ته نه حاضرېږي کله چې ورته د دین یو خبره کېږي نو هغه غور سره اوري هغې د عمل کوشش کوي او د ټولو اعمالو سره سره د ټولو خلکو او د خپل اولاد او د خپلو بچو فکر هم کوي او هغې ته هم دعاګانې کوي نو دا صفات د نیکانو خلکو الله تعالی هغه ذکر کا اوس الله تبارک وتعالی د داسې خلکو دپاره آخري یو انعام هم ذکر کوي میاس کې هم د دې ثوابونه انعامات هغه ذکر شو خو آخر کې الله تبارک وتعالی مزید په دې باندې یو احسان او یو انعام هغه ذکر کوي هغه دا الله فرمایي اولئک یجزون الغرفة دی ته به په جنت کې ډېرې اعلی بالاخاني ورکولی کېږي ناشنا بالاخاني دا به ورته هغه ملاویږي بخاری شریف او مسلم شریف کې دا روایت موجود دی چې الله تعالی به جنت کې داسې خلکو ته چې د الله نزدو د الله محبوب کسان وي هغې ته به الله تبارک وتعالی داسې بالاخاني ورکوي چې دا دننه نه به بهر او د بهر نه دننه حصه دا به د هغې ښکاره کېږي بالاخاني اوچت ځایونه به مقامات او باقاعده دی ته به دا ټوله دنیا د محشر هغه ښکاره کېږي او دی به هم خلکو ته ښکاره کېږي دی به په مزو او په چرچو کې وي او خلک به په حساب او کتاب کې مصروف وي صحابه کرامو تپوس کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کم کسان دي نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې د هغې خبرې نرمې وي د هغې د مسلمان سره ملاقات په سلام باندې وي غریبانانو باندې روټۍ خورئ او د تهجد لمونځ کوي نو دا لږ صفات خو د حدیث کې ذکر شو ټول صفات د دې قرآن مجید په آیاتونو مبارکو کې د داسې پاکو خلکو هغه راغله چې هغوی د نیکۍ پابندي کوي ځان کې صفات پیدا کوي صفات والا عبادات والا ژوند هغه خپل کي نو الله تبارک وتعالی به ورته دا مقامات ورکوي او د دې نه علاوه ویلقون فیها تحیة وسلاما کله چې دی جنت ته داخلیږي نو فرشتې به ورته تحفې راوړي او سلام به ورته کوي فرشتې به ځان سره تحفې نیولي لکه یو لوی مېلمه را روان وي نو هغه دپاره خلکو څه کسان مقرر کړي وي په لارو کې ودرولي وي هغه ته تحفې ورکوي نو دکه شانتې داسې جنتیانو خلکو ته به الله تبارک وتعالی فرشتې مقرر کړي وي هغوی به ورته تحفې ورکوي او سلام سلام الفاظ به ورته کوي السلام علیکم السلام علیکم او دا به ورته وایي بما صبرتم ځکه تاسو دنیا کې صبر کړی
صبر تاسو ته مخکې ما ویلي و 3 قسمه دی. یو صبر دا دی چې انسان هغه په مصیبتونو باندې صبر وکړي. څه مصیبت راشي، بیماری راشي، غریبي راشي، انسان په هغې باندې صبر وکړي، دا هم ډېره لویه درجه ده. لکه انبیاء کرامو باندې دا ډېر زیات راغلي مصیبتونه او بیماریانې، او اولیاو باندې، نیکانو خلکو باندې دا راځي، هغوی پې صبر کوي. دویم صبر هغه دا دی چې انسان باندې څومره عبادات لازم دي چې هغه عبادات کوي او په هغې باندې صبر وکړي، یعنې استقامت سره دا عبادات پوره کوي. او دریم صبر دا دی چې د ګناه نه ځان وساتي. دا دریم قسم صبر دی. دا دریم قسم صبر دا ډېر د اوچتې درجې دی چې انسان د ګناه نه ځان ساتي. ځکه دا ټول څیزونه هله د انسان محفوظ وي چې کله انسان د ګناه نه ځان وساتي نو ټول عبادات یې محفوظ شي، او څومره تلاوات چې کړی وي یا څومره مصیبتونو باندې چې صبر او استقامت کړی وي نو هغه ټول مصیبتونه او تکلیفونه د هغې اجرونه هله محفوظ وي چې انسان د ګناه نه ځان ساتي. او که ګناه کوي نو هغه بیا ضایع کېږي. آخر کې الله تبارک وتعالی فرمایي چې قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. الله تعالی فرمایي چې اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دې خلکو ته اعلان وکړه چې الله په تاسو باندې څه کوي که تاسو عبادت نه کوئ. که د الله تعالی عبادت څوک نه کوي نو الله تبارک وتعالی ته دومره زیات خفه دی. الله وی ما یعبأ بکم، په داسې کس زماړو څه پروا نشته. کم کس چې عبادت نه کوي، انسان الله څه دپاره پیدا کړی؟ عبادت دپاره. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. الله وی ما انسانان او پیریان نه دي پیدا کړي مګر دې دپاره چې دوی زما عبادت وکړي. اوس چې کم انسان د الله عبادت او طاعت نه کوي نو الله تبارک وتعالی فرمایي په ده زماړو څه پروا نشته. د دې آیت مبارکه دا ترجمه ده. یو پلار که یو زوی ته ووایي که نه چې